السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یئ. زما عزتمندو، نن زه ستاسو په وړاندې په یو ډیره اهمه مسله باندې مخاطب یم چې هغه مسله ده د ایمان حفاظت. تاسو ته معلومه ده چې نن سبا د ډیر د فتنې دور دی او دې فتنې دور کې د ایمان حفاظت کول ډیر مشکل دی، ځکه چې د الله تعالی په نعمتونو کې یو اهم نعمت چې دی هغه ایمان دی او عظیم دولت هم دی د یو مسلمان د پاره. د دې ایمان حفاظت به څنګه کیږي په دې فتنو دور کې؟ نو د دې په باره کې علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي چې بعض اکابرین اولیاء نه دا منقول دي چې کم سړی ماښام په سنتو کې، یعنی د فرض مانځنه وروستو په 2 رکعاتو سنتو کې په اولنی رکعت کې د سورة فاتحې نه وروستو سورة فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق په اولنی رکعت کې وایي، په دویم رکعت کې د سورة فاتحې نه وروستو سورة الناس یعنی قل اعوذ برب الناس سورت وایي، نو الله تعالی به د ایمان حفاظت وکړي او اخیری خاتمه به هم په ایمان سره وکړي. نو الله تعالی دې په دې فتنو دور کې زمونږ د ایمانونو حفاظت وکړي او الله تعالی دې زمونږ اخیری خاتمه هم په ایمان سره وکړي. یاره پکار ده چې داسې نه چې په اخر وخت کې موږ د دنیا نه د کفر په حالت کې تیر شو، ځکه چې د کافر او د مسلمان اخیری خاتمه کې پته لګي، ځکه چې ایمان په اخیری خاتمه کې بایلل کېږي هم او په اخیری خاتمه کې پاتې کېږي هم، ځکه چې د شیطان وسوسه د شیطان زور د ځنکدن د ختمېدو پورې جاری وي. او د داسې اسلامی معلوماتو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او مخکې د نورو ملګرو سره هم د ثواب په نیت سره شیر کړئ او د راتلونکي ویډیو پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم. د خدای په امان، نور مو په الله تعالی سپارم. والسلام.